اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفهم وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین 25 آیت 35 سورۃ حامیم السجدہ وقیدنا لهم ومنگا مسلط کړي دي په دې کافرانو باندې قرناء ناکار ملګري فزینوا لهم ناغي خسته کړي دي د کافرانو ته ما بین ایدیهم اغه سوچ دي مخته دي اپخوانی پلیت کارونه وما خلفهم اغه سوچ دي کافرانو شاته دي وحق علیہم القول پورا شوی دا پدے کافرانو باندے فیصله دا عذاب فی دا غډلو سرام قد خلت چغ مخ کی تیری شوی دی من قبلهم د دین مخ کی من الجن والانس د پیرانو انسانانو نام انهم کانوا خاسرین یقینا دی تاوانیان دی امام رازی رحمہ اللہ لکی چی ربط دادے چکر اللہ مخ کے وعید شدید ذکر کو دنیا آخرت کے پا کفر باندے تو دغی کافرانو نو اسو پس ذکر کئی دا سبب دا آغی وجہ چی دی آغی پا وجہ کفر کی پریوتی دا کفر سبب دلتا ذکر کئی عنوان بدائی چی دا اللہ تعالیٰ دا یاد دہانینا دا اعراض دا مخ اڑولو انجامو دویم باب دے 43 آیت پورے بزیو دا کافرانو دا کفر سبب دلتا ذکر گئی او دا سببو چی دی دا قرآن نا مخڑو و نور خلق دا قرآن نا من کول پا دی وجہ داوا چی اللہ پا دی باندے دی پخپل ازان دے دا واللہ سولو کنا چی پا دی شیطانان مسلط شو شیخ لکی جد اللہ کی دا دوے میں شبہ ذکر کی گی دا غی جواب کی گی شبہ داوا چی دا کافرانو مشرکان دیتا دا خپل پلیتو شرکی عملنا داو تخو نیکو تخکاری دا غیر خوالی ثابتو اللہ پارا شیطانی وسوسی دیوم دلائل کی پیش کی کلا کلم دی داوی چی گورا اولیاء کرامو تا قدرت کاملہ حاصل لکنم چی منگو تا آوازو کنو دا اولیاء دا قبرون نمونگ تا آواز کی کلا کلا دا اولیاء لاسون رابار کی دا قبر نمونگ سر لاسون ملاویم دا شبہات پیش کی صحرا کے کلا کلا منگ تخکارشی او ما توائی چستا امداد دراغلی ما زپیر وابایا ما کلا پا خوب کراشی وی چیز زپلان کی ولی ما استا امداد دراغلی ما بزرگ ما چکلا منگ دا دی باباگانو پیرانو اولیاء و نظرانی پریدو کنن بیاد شپی رازی منگ بانے کٹون آڑی منگ یری منگ لدمکی را گئی نپتا ہو لگی دا کنن چر دی بزرگانو قبرونو والو بندگی کولو دا دین امداد غختل دا جائز دی دا شبہات وی دی پیش گئی جواب دا دی دا ټول شیطانی کارونه دی دا خو شیطان دی چې خپل ځان ولی ښکاره کی کله په خوب کې راځي قرانا دی کنه د دنه جواب کوي د دې خلکو د ځان ښکاره کوي په خوب کې کله په ویخه او کله کور کې نو دی لاس روباسي سلامونه کوي دا شیطان هم دی د پاره دا کارونه کوي چې خلک به شرکی کارونو کې اخته یو دا او د نیک کارونه ښکاری دا او د بزرګانو او د اولیاء عزت او د ښکار شي حالانکہ دا سے نہ دا وقیدنا لهم قرناء وقیدنا ولیگری دی مونگ مقرر کری دی مونگ لهم دے کافران دا پارا للکفرا بیزاوی لازم کری دی مونگ دی کافران دا پارا شیطانان ابن قطعبوی مسلط کری دی مونگ پدی باندے انداز کری دی مونگ پدی باندے قرناء نظراء من الشیاطین قرآنہ دی جی قرینان دی قرین دوستان دی گنا خادنین خدن پٹ یاران مولا جو کردی دی بیزاوی ہوئی دا شیطانانو نا پٹ یاران می دی رجو کردی جی پدی سوار گرزی ردی واگی دا آغی شیطان پلاس کردیم خلقو بانے ماتا دا شیطانان مسلط کردی اللہ ہوئی دا دی کفر کئی کنو واگی شیطان اللہ سے لڑشی گنا پاکبلا تیار کړی مونږ دی دا پارا شیطانان نقاش ہوئی مسلط کړی دی مونږ په دی باندې شیطانان چې غلط کارونو ته معاصی او ته خسته ښکار کوي ګناونو ته خسته کوي
دا قرانا د جنی شیطان هم کی دی شو انسی هم کی دی شي قرطبي وی انسان هم کی دی شي تا د بو چې کرکټ لزو سبق لمزه موبلار خبره ممانا بے ادبی کا دا کا بدتمیزی کا دا شیطانان دي کنه توا چولک نه سوال وی دی ګړه رمضان دا شیطان انسی دی بچر سبحانه به راوړی او کله پسی شي باندې شرک باندې او پلیته باندې فزینوا لهم ندغی پلیتو شیطانانو خیسته کړی دي انسانانو ته دي د خیسته کړی دي قبایح پلیت کارونه آخرت نه منل حساب کتاب نه منل قرآن نه منل د خیسته کړی دي ته فزینوا لهم خیسته کړی دي د ما بین ایدیهم هغه چړوان دي د دې ما خلفهم هغه جرستو دي دي چاپیره ګناونه خیسته کړی دي آسان تفسیر ده بیا مفسرینو په دې کې ورننوتې سم تفاسیر کړي دي دغه شیطانانو د خپلو یارانو ته ښایسته کړي د دنیا او د آخرت نه اړولي دي هغې نه اړولي دي آخرت یې په پرېښی دی جنت یې تیار کړی دی څوک وایي چې آخرت نشته دی ثواب نشته دی عذاب نشته دی جنت نشته دی بس چې څه کوې کوه که نه پړه کې د څه فواحش راځي بس کوه درز ورکوه یا ما بین ایدیهم مشرانو چې کوم د جاهلیت کارونه کول که نه رسم و رواج یې کول مشرانو چې کومې بد اخلاقۍ وې هغه دته ښایسته ښکاره شو نه د هغه م اختیار کړی د هغه م خپلې کړی داسې وي ما خلفهم او وروستو راتلونکي قیامت هغه م نه مني هغې نه م انکار وکړو هغې م ورته ښایسته کړی دی نو په پلیتو کې انښتې پاتې شو ونه ودرېدې نو ما بین ایدیهم من امر الاخره څوک داسې وي ما مخې ته دی راتلونکي آخرت ته دی د وی جنت نشته اور نشته د بعث نشته د دوباره ژوند نشته حساب نشته ما خلفهم من امر الدنیا او وروستو چې کومه دنیا دی نه پاتې کېږي که نه د دې هغه لذات او مالونه جمع کول او مال له غوټې ورکول شومتیا وغیره کول دی د ښایسته کړي دي هغه کارونه ما بین ایدیهم چې دي مخکې کوم ګناهونه کړي دي که نه هغې ورته ښایسته کړي دي چې بس ښه دي کړي دي د توبې نه منې کوي که نه او ما خلفهم او هغه ګناهونه چې دوی یې اراده کړې ده چې دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم که نه نو هغه ورته دا شیطانانو دا پریتانو ته ښایسته کوي امام رازی وی زینوا لهم اعمالهم التي يعملونها ويشاهدونها ما بین ایدیهم هغه وي دا معنی ده چې دا دې مخې ته کوم کارونه دې ویني که نه نه دا ورته ډېره ښایسته ښکاري څه لانجې مانجې ورته ښکاري دا ورته ډېره ښه ښکاري او ما خلفهم او هغه ګناهونه هغه کارونه چې دوی دا خیال چې موږ به دا کوو خبیث عملونه او خسیس کارونه چې دوی اراده کړې ده نو ګورې موږ په هغې باندې داسې مقرر کړي دی ګوره هغه ورته دا پلید کارونه هغې ته ښایسته کوي ابن کثیر وی دا بالکل دا قرآن دا هغې آیت غونته دی سورة زخرف ومن یعش عن ذکر الرحمن هغه څوک چې لږې غونته سترګې پټې کړي د رحمان ذات ته یاداشت نه د قرآن نه غفلت وکړي نقید له شیطانا موږ مقرر کړو په هغه باندې یو شیطان فهو له قرین هغه د دوستي مخکې ویلو آل عمران سورة النساء هغه دوست دی خو ګورې فسا قرین ډېر پمن دوست دی ډېر خراب دوست دی ګورې نه چې هغې دوست شي سورة زخرف کې پسې وي چې وانهم لیصدونهم عن السبیل هغې بیا خامخا منې کي د نیغې لار نه قرآن نه منې کي او د دې سړي دا خیال چې انهم مهتدون موږ په سمه لار روان یو قرآن ته څه حاجت دی زه سم یم زړه مې پاک دی د دې پورې د حال ذکر کو حکم پې لګي وحق علیهم القول لازم شوی دا واجب شوی دا په دې باندې وینا یعنې کله چې دې ګناهونو ته ورننوتل که نه شیطانانو ته پلید کارونه ښایسته کړل دې په هغې ورسواره شو او ګناهونه یې شروع کړل چې شروع یې کړل ورننوتل توبې نه وباسله نو په دې باندې عذاب لازم شو اوسو مطلب دا دی شیطان چې دې ته پلید کار ښایسته کړه که نه دې سړي خدا کار وکړو که نه اون خطو ته کوی نو د فیصله د عذاب په دې ولګېده لازم شوه فی امم مع امم د هغې امتونو سره قد خلت چې هغه مخکې تېر شوي دي من قبلهم د دې نه مخکې من الجن والانس د پیریانو که د انسانانو یعنې مخکې هم څه قامونه وو چې هغه هم د شیطانانو په اختیار کې
په لاس کې راغلی و، د هغې په واک کې راغلی و او هغې پې غلط کارونه کړي و، هغې خپلې سزا نن بوکتاوي. نن چې کم خلک هغه شان کارونه کوي که نه، هغې هم د هغې خپلو ملګرو سره هغه شان سزا تېروي. اسانه معنی ده انهم کانوا خاسرین، انهم یقینا هغوی وو تاوانیانو. هغه مخکې امتونه کم خلک چې د کافرانو، کم چې د پیریانو د شیطانانو تابعداري یې کوله په غلطو خبرو کې، نو هغوی تاوانیانو. تاوانیان داسې شو چې د الله رحمت پې بند شو، د الله عذاب او غضب ته لړل، تباه شو. انهم کانوا خاسرین. ابن کثیر وی چې دا موجوده کافر او مخکنی استو هم و ایاهم فی الخسار والدمار، دا موجوده او مخکنی دی برابر شو، یو شان شو. او پخوانو کافرانو سره په تباہی او هلاکت کې یو شان کافر دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا ويا کسانو چې کافران دي، الله نه مني، رسول نه مني، قرآن نه مني، هغې څه وایي؟ کفر یې کړی. لا تسمعوا لهذا القرآن، دا قرآن مه اورئ. والغوا فيه، شور کوي د دې قرآن په مقابله کې چې پیغمبر قرآن وي یا قرآن لوستی هندا ته شور کوي. لعلکم تغلبون، شور ولې کوي؟ د دې لپاره چې تاسو غالب شئ او د خوله بند شي، دا قرآن بند شي، دا بند شي. امام قرطبي ربط لیکي کله چې الله مخکې یو دوه درې آیات وروستو د هود او صالح علیه السلام د قوم کفر ذکر کو، تاسو ته بیا دي اخبره. دلته کې د قریش مشرکان چې دي که نه، د هغې کفر ذکر کوي چې ګوره هغې قرآن تکذیب کوي. په کومه طریقه؟ په دې قرآن مقابله کې په خوله باندې کوي. امام رازی ربط بل لیکي چې صورت په ابتدا کې تاسو لستو وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیه فعمل اننا عاملون پورې نه الله د هغې شبهې جواب کړو په مختلفو طریقو سره. دلته د مشرکانو د دې بله شبهه پیش کړي. هغې ته پته چې ګوره قرآن یو ډېر زبردست کلام دی، کامل کلام دی، د دې په الفاظو کې په معانیو کې اثر دی او په عقل باندې ډېر ښه اثر پرې واسي. څوک چې دا ووري نو هغه باندې اثر کوي. نو هغې ته پته وه چې قرآن څوک ووري هغه سمیږي. نو هغې وایي چې دا قرآن کله لوستی شي نو شور و شغب او غوبل جوړوي چې د آواز کینی چې په نورو کسانو باندې اثر نه کیږي. تلاوت چې کله د قرآن کیږي خو عربو که نه، پوهېدل په قرآن باندې که نه، چې دا معنا او دا د دې په فهم کې ناراضي د خلکو، چې خلک الله ته لاړ نشي، خلک د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري نشي، دا قرآن ونري چې په دې شرکیاتو او لغویاتو کې اخته وي. نو هغې دا د حق نه د منع کولو هتکنډې دي استعمالولې. دلته کې د ربط بل داسې هم جوړېږي، انسي شیطانانو طریقه ذکر کې تاسو وروستو ووایې که نه چې دا څنګه په خلکو مسلط کېږي. تا به د قرآن نه څنګه اړي انسي شیطان په دې طریقه چې شور او شغب به جوړ کړي، تا په قرآن نه پوهېږي. دا یو طریقه ده، په دې طریقه باندې انسان شیطان خرابوي. نه هغه انسي دی که جني دی که نه، دا طریقه استعمالي. ولې قرآن سره خلک سمیږي، د هغې علاج کېږي. دا هغه کافرو چې په مشرکین عرب باندې دا مسلط لیډران ابو جهل وغیره، هغې به د حق نه د قرآن نه منع کولو لپاره دا هتیار استعمالو، چغې دا بکړې والو. زجر دی د تېر شوي آیت نتیجه بیانې. تېر شوي آیت نه به یې کټکی نه ګورې. وقیدنا لهم قرآنا نه به نه کټکی، بیا به تا ته اسانه وي. وقاله دی و عطف دی مخکې باندې. تاسو ته ما ووایي چې شیطانانو د شرکي کارونه ښیي که نه، دلایلو ته ښیي، وسوسې ورته اچوي. او قرآن کریم د شرک نه او د شرکي کارونو باندې تنقید کوي. قرآن نه په دې وایي دا شیطانان خلک د قرآن نه مني کوي چې مړه دې ته مه کښېنه، دا اولیا نه مني او دا هلکه ولی نه مني. ولې نه مني؟ د ولی خدای توب نه مني سړی. وقال الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي، الله نه مني، رسول نه مني. دا قریشو دا مشرکان دا خبره کوي. دا د ابو جهل باره کې، د هغه ملګرو باره کې وي راغلي سمرقند وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن لوسته که نه، دی به وایي اوازونه پورته کې چغې وښې، شعرونه وایې په تیز اواز باندې. دی مخې ته خبرې روړې وښې، مخې ته یې لګیا چې دی خوا لګیا ته مخې ته چغې وښه چې خلک اوري نه. دا باغي دا خبره وکړه لا تسمعوا لهذا القرآن
مورد قرآن غوږ مږدې دې قرآن ته. د مشرکانو مشرانو خپلو تابعدارو ته به وي قرآن چې څوک لولي کله لوستل کې نه دی ته بلکل غوږ کې نه دی. اړو پامو ته مه کوئ، التفاتو ته مه کوئ، د اتباع مه کوئ، په دې عمل مه کوئ. لا تسمعوا لا تطیعوا دې باندې ګورې عملونه کې دی به وایي که نه. ابن کثیر وی دی یو بل ته به دا وصیت کو، یو بل ته به حکم کو ګورئ چې قرآن ګورئ ونه منئ ګورئ د دې حکمونو ته ګورئ غاړه کې نه دی وای نه دی ګورئ غوږ ته دې لاړ نه شي زړه ته دې لاړ نه شي. والغوا فیه شور کوئ د دې قرآن لوستونکي په خوا کې شور او ځواک جوړوئ یا دا ګډوډوئ د باطل سره چې دی قرآن وي ته ورته خواږانې وایه چغې وخه چې دا خلک یې ونري او په دې باندې پوه نه شي. امام مجاهد معنی کې والغوا فیه بالمکاء والتصویر تاڼي وخه او شپېلي وخه خبرې ګډوډوي په دې پیغمبر باندې چې کړی دی قرآن لولي د ده مخې ته روړي وخی چې د نه قرآن غلطیږي چې دی غلطیږي چې د قرآن خلک نه اوري. طبري معنی دا کړې ده تحدثوا وصیحوا خبرې کوي او چغې وخی دی ربا چې دا خلک یې ونري دا خلک ته انکار وکړي شور او شغب جوړوي. سمرقندي وي واللغت هو الشغب شغب ته وي شور او شغب ته وي شور او ځواک چې د خلک پښتو کوي چې کله د قرآن وي نه مخې دی داسې خبرې کوي داسې روړي وخی چې خلک ستاسو په خبرو پوهېږي نه هسې بس پوه کوي چې خلک نه پوهېږي په ده هم پوه نه شي ستا په هغې هم پوه نه شي خو چې د قرآن نه وړي. عارضوه باللغو په لغو شي سره د قرآن مقابله کوي. لغو هغې ته وي چې په هغې کې څه فایده نه د فایدې نه خالي خبرې یو بل ته به دا خبره وي چې د ملګري او دې کله قرآن وایي که نه نو فرفعوا اصواتکم ابن جوزي وي دا ته چغې وخی اوازونه پورته کوي چې دا اواز پکې کیني مدم شي. دې چې د قرآن د مقابلې نه مقابله نه شوه کولی دې په هند کلام نه شو جوړولی نو بیا چغې والې مقابله خو هغې کوله که نه په دې طریقه چې چغې والې دې په هند خو جوړولی نه شه که نه دا پیل شو چې کله پیل شو نو بیا راشه چغې وخه دې سوینګ دباوې به څنګه به دباوې. ناغي په قرآن اعتراضونه بیا کول او عیبونه هم پکې روباسل دا هم لغوه کې داخل دي. ابن کثیر وی اذا تلی لا تسمعوا له چې کله قرآن لوستل شي نو غوږو ته مږدئ. وعارضوه بالخرافات د دې مخې ته خرافات غږوي وایم اوازونه په دې کې پورته کوي د لپاره چې اورېدونکي سړی هغه باندې ګډوډوالی راځي. شیخ به وي عیبونه لګول او اعتراضونه کول او ټوکې کول نه دا ټول لغو کې داخل دي. ها قرآن باندې عیب لګول اعتراض کول او ټوکې دا ګپ ګڼلو چې د آیتونو پورې علم ته لګي او پر کې لکه دا څه غول خوري دا کفر دی دا قرآن پورې مذاق اړول دي او توبه وباسه د الفاظونه. د قرآن مقابله کې نورو علمونو کې مشغولېدل او شعرونه او نعتونه ویل ریډوان غږول وغیره دا ټول په لفظ ولغو کې داخل دي. اوس خو نور څیزونه دي انټرنیټ دی او نور گیمونه دي هغې له توجه ورکوي که نه فیسبوک دی او پبجي دی او یوټیوب دی او قرآن ته توجه نه کوي دغه څیزونه دي. شیخ په خپل وخت کې ریډوان خو د دې لانجې نه خو نو خبره که نه لعلکم تغلبون دا چل څه لګوي دې دپاره چې تاسو په دې خپل کار سره زورور شئ په دې قرآن باندې قابو مومئ دا قرآن کمزور کړئ دا قرآن لوستونکي والا دباو کړئ دې ختم کړئ چې خلک پوه نه شي چې پوه نه شي نه دا درس په پیدا ونه کړي بس دې به غلي شي چې غلي شي نه بس زموږ کار وشو دې به خوله بنده کړي تاسو بلا شی وي هغه یو تن دی ټول چغې جوړه کړئ چې بس دې ختم شي. خلکو زړونه هغې ته راونه ګرځي. ابن کثیر دا د جاهلانو کار دی او دا هغې جاهلانو چې د دې جاهلانو په طرز روان دي چې کله قرآن لوستی شي نو دوی به کړی وي حالانکې الله حکم کړی دی مؤمنانو ته چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کله چې قرآن لوستی شي نو په غور غوږ کېږدئ او خاموش کافر چغې وي ښه مؤمن چغې نه وي مؤمن به وانصتوا دته حکم دا دی ګوره غلی شه لعلکم ترحمون سورة الاعراف 204 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
فلنذيقن الذين كفروا نمنگ بخامخا وسکو آکساؤں تا چو کفر کڑلے دا قرآن مقابلہ چی کئی تتبسو سکو عذابا شدیدا سخت عذاب ولنجزینهم منگ بخامخا دیل بدل ورکو اسوا الذی کانو یعملون دیر ناکا دا غملنو چی دی کول دا قرآن مخی تشورو زوگی جوڑو زبدل دا دیر ناکا را سزا ورکوم دلتا اللہ دا مخکنی کافران لچه دا قرآن پا دلار کے روڑے اٹکاوی مسئلے جوڑے اگیلا یرور کی دا عذاب نا عنوان بدائی چه دا اعمال و اثرات صحیح اندازہ بتا در دے آخرت کی وشی خواہ تا دا پتہ نہ لگی دا دے گناہ دا عمل زور نا تا دلتا نہ خبرے گی تا دا بدا دلتا پتہ لگی دا مخ کے وینا دا دی چلا تسمعو لحاظ القرآن کا نا دا غی جواب کی دلتا پا طریقہ تخویف 15 طریقوں سا تخویف ورکی 2 طریقے دلتا ذکر دی چا خطر قرآن سرا مقابلے کے دنیا کے عذاب شدید اللہ وربکم سخت عذاب دویمہ طریقہ چا دے آیت کے ذکر شو لنجزینہم منگ بخام خادل سزا ورگو تاکید پا سزا کے راوڑ دے لام نون راوڑ دے 2 طریقے دلتا دی نور و پسی دی گورا مخ کے فلنذیقن الذین کفروا پس خام خامنگ بو سکو آئے کساؤں تا چا کافران دی اللہ نمانی قرآن نمانی اور دغه خبره چې کوي چې لا تسمعوا لهذا القرآن دغه خلکو ته مونږ سکو عذابا شدیدا سخت عذاب په آخرت کې سمرقندی دنیا کې بہت ہو سکو چې دی مونږ وجنو یا دا عذاب مونږ دی لور کو دنیا کې سخت او چې مایا توالی او مسلسل روان یا ختمی گنا عذاب به شدید به دی لور مونږ پورا سزا ورکو ذوق امام رازی وی ذوق ویلے دے نزیقن ذوق ذائقین نزیقن بہو سکو دی دکنم نا ذوق خو آغا دے ویلی شی چی معمولی خلق وی لیکن سکا راکا سکا ما کنا تجربی دا پارا خلق بجے پا سکا کی دی کنا اور دل تے گورا ذوق سر عذاب شدید ویلے دے نچے لگو نبی اولی عذاب شدید وی خو پتہ لگی جی دا دیر زیاد تے منگ با اوسکو دیر سخت طریقے سخت عذاب نا سخت عذاب سنگا لیک با جب خولے نک دی دا آغا چالا بسکی امام بیزاوی وی چا دا خبر کوچ لا تسمعو لهذا القرآن او عام کافرم پا دے کی داخل دیخوا کو قرآن تا رکاوٹ نہ جوڑی کنا او کافر دن دلوم اللہ سخت عذاب ورکی ابن کثیر وی چا اللہ دل دکے دا قرآن بدل اخلی اور انتقام مخلی داغے خلقنا شیغی دا قرآن نا شکری گئی چخط دا ما دا قرآن مقابلے کے ہوں دل دا اللہ دا قرآن ہو دا مقابلے کے ان کے نا بدل اخلی چتا وزا برابر ہوں وشوی ابن کثیر دا لکھے چی آیت عنوان دا منتصرا للقرآن دا قرآن بدل اخلی اللہ و منتقما و انتقام مخلی داغا چانا داغی کافران نا شکرنا چا دا قرآن مقابلے کی چخط تاسو دا چل کے وین مونگا تاو در سخت عذاب ہو سکو تاسو قرآن مقابلہ کے کوالے کا ولے دغه سورم خول عذابا شدیدا ولنجزینهم اسوء الذی كانوا يعملون خامخام بدل ور گوائے کسان ولا چې بد عملنا کول داغي بد بدل ور کو مونږ غیلا ولنصيبنهم على فعلهم ذلك او دی پدې کار باندې دادی چې کو شور جوړ قرآن مقابلہ کے اور نور ددی داغ پریتو کارونو بدل کے باور کو منگ دی سزا کم چی دی کول طبری دا مانے کی اسوء الذی بی اسوء اعمالهم ددی داغ بد عملنو سزا باور کو دی لچا شرک دے کم چی دی کول او آخرت کے ور کو یا دنیا کے اسوء الاعمال قرطبی مجدا شرک دے ذالک جزاء اعداء اللہ النار لهم فیہا دار الخلد جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون ذالک جزاء اعداء اللہ دا سزا دا اللہ دشمنانو دا ناکارا دا سزا دا یا دا کم دا النار یعنی غور دا ناکارا سزا چی دیل باور کولی شی عذاب شدید دا دے قرآن نمنا کون کو دا پارا غور دے وورو
لهم فیها دار الخلد د دې دپاره په دې کې کور د همیشواري دی په دې ور کې جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون د دې خبرې په بدله کې جزاء بما د دې خبرې په بدله کې کانو چې ودي بآیاتنا زمونږ د قرآن او آیتونو نه یجحدون انکار به کولو چې ودي زمونږ د آیتونو مقابله کې یا ودي همیشه زمونږ د آیتونو نه انکار به کولو دی با همیشه زمونږ د آیتونو انکار کوو دغه څه کا بس روانه شو نور تخویفات ته مزید دل دو طریقې دو حکمونه ذکر کړي د دې سزا هغه بالکل مکمل ور دی د قرآن مقابله کوونکې دا درېمه سزا تخفیف دی څلورم هغه ور د دې دارالخلد دی همیشه کور دی دو حکمونه ذکر کی په دې باندې چې دا خلق ښکاره برا صراحتا د الله دشمنان دي اعداء الله څوک دي د قرآن نه منې کوونکي ها الله دشمنان دي دا اولیاء الله نه دي اولیاء الرحمن نه دي عباد الرحمن دا الله دشمنان دي اعداء د عدو جمع د دشمن ته وایي کنه بل دي د الله د حکم نه عنادن انکار کوي ها دا کسته انکار کوي بآیاتنا یجحدون ذالک جزاء اعداء الله طبری دا بدلا دا سزا ده چې الله به د کافرانو د مشرکانو د قریش له دا ورکوي دا د الله دین دشمنان دي له الله دا ورکي دا سزا ده کنه هغه کومه ده وی النار هغه ور ده هغه سزا نه وی هغه النار هو النار هغه ور ده دا د مخکې جزاء تفصیل النار ده ها دغه سخت عذاب او دغه د دې الله دشمنانو سزا هغه صدقه النار هغه ور ده العذاب المذکور هو النار دا څه ده لهم فیها دار الخلد دې د پاره د مشرکان د پاره په دې ور کې دار الخلد پاتې کېدل د همیشه د پاره دی اوسېدل د همیشه د پاره دی کور د همیشه د پاره دی دیو په دې کې همیشه ابد الاباد د پاره وي الته سم مزه نشته دی والته سوځي پراته وي دیدل د ګناونو کور نه پرې خو دا کنه ګناونه نه پرې خو دا ال د بدی ور کې پراتی جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون دا بدل جزاء دا بدل دا په ور کې همیشوای دا ولې بما كانوا په دی وجودي چې همیشه بآیاتنا زمون آیاتونه یجحدون انکار به کوم دی همیشه لګیاو دنیا کې د قران نه خلق منه کو رسولان نه خلق غړول چې قرآن بلوستی شو دی به چغې وخې روړې وخې دی وی کچره دا سو کوری کنه نه بیا بدلیږي مسلمان کیږي چغې وخې وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين ضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين اول آیت کې وی کنه وقیدنا لهم قرانا کنه مونږ دی باندې شیطان مسلط کړی دي هغه شیطان ته وی چې کله قرآن دوستی شي نه تاسو بکړې وخې روړې وخې آخرت کې بعد هغه بکړې وخون کې به وي اچغه وخون کې به وي چې مونږ ته خپل مشران نو خی الله پاک یا خلک چې مونږ په وګرځو د پاره دي مونږ ته کوم غلط لار خورې دا وګوره رب داسې راځي په هغه طریقې سره دا مونږ ته چې غلط لار خوله چې د رسول مقابله کوي د قرآن مقابله کوي رب وی خیرات چې مونږ په دې باندې وګرځو هغه شیطانان شو چې مونږ گمراه کړو ګور ادلانه مونږ هغه غلط لیډرانو خو تبا کړو مې منلې ونه زیاته او رسول الله ولې چې د پاسه په وګرځو چې مې دې کو خپلاند بل تفسیرم پکې دا بدن نه خدا غربت مې دا برابر عوام غصه په خپل غلط لیډرانو تخویف اخروی پنځمه طریقه دلته بیانېږي پیروکار چې کم دي کنه د خپل مشرک لیډرانو په اتباع افسوس کی پنځشتم آیت ته دې کې اشاره ده وقال الذين كفروا بوايا كسان قال ذي قرطبي بمعنى ذي يقول ذي ماضی بمعنى مضارع آخرت کی بوائی کلا چې ورته لړ شي دا کافران دا قرآن دا منکر دا مقابله کوونکی دی بوائی ربنا رب زمونږه ارنا الذين اخي مونږ تا غدړلې
اوخه موږ ته غدوړلې ها اضلنا چې موږ گمراه کړو دا دوړلې سوکو من الجن د پیریانو و ابلیس و شیطان ولنس د انسانانو بلډل و رزیلان او رامیان خلکو موږ خراب کړو هغه موږ توخه ابلیس الابال سم موږ توخه هغه ابن بنی آدمان موږ توخه چې قتل او بدفعله او ډاکې به چولې موږ دغه په پیروکارۍ کې لګیو هغه صنفین موږ توخه چې موږ کومه گمراه کړیو او د گمراهۍ بنیاد یې خېده چا چې طریقه غلط رایج کړل قتل او بل او کم خلک بیا په هغه سنت روان شو کنه هم په دې کې داخل دي یو سړی د ګناه بنیاد کې دي کنه نور بیا پیراوړي کنه لکه او چې څنګه خلک په پبجی راوړي دي به چې موږ ته سه بوخه په زرګونو روپیا موږ اسراف کو لاړې یاره چته لاړې تا په دې جنت وګټو په دې پیسو کې خې دې پیاخ کوم دا پیسې د کم نه راغلې تا کم خو لګولې د یو روپیا به تاسو حساب کیږي خباچا پیسې د کم ځای غټلې و کم نه خرج کړلې و فضولیاتو کې جتلې و دې حساب بکیږي نه چې بنیاد کې خو نه پاغي بیا دنیا خلک اړم شي موږ ته لیډر خو چې دا کار کوي چې ته موږ نه چلو خو نو په دې وجه چې حابیلم په دې کې داخله ده چې هغه قابیل هغه د قتل بنیاد دی خو کم چې د کمی ګناه سرغانه بنیاد کې خودون کړي دا شان زو په عمل د قوم لوط وروله موږ ته لیډرانو خو دا دلته چې کوم مختلف نه چې موږ پاغي وګرځو نجعلهما ددا پارا چې کومونګه غي تحت قدامنا د خپل خپلاندې دې ته معلوم دي خو ته فرش پلان دي ليكون ددا پارا چې شي غي من الاسفلين د ذلیلانو نام دا عام معنی دا به ځوي کړه کم چې ما وکړه چې د خپلاندې کوې ٹھیک شو خو نور مفسرین وی چې معنی دا ددا پارا چې کومونګه غي کته مرتبه کې یعنی زمونږ د خپلان دی بل جهنم دی بل دروازه ده هغه اسفل سافلین دی دا غینه کته ولیګو پوهیږي تاسو طبقات دي د جهنم کنه تنور دی کنه یو جهنم کې تنور کې دنه مثال پتاور یو کمره ده بل دا غینه کته ده بل دا غینه کته ده بل دا غینه کته ده دیوی چې موږ طاقت خلکو خې چې موږ نورم کته ولیګو اسفل سافلین ته ولیګو چلان دی ومنډوخه چې موږ گمراه کړیو که انسانان دی که پیریان دی موږ ته خیره به چلان دی کو امام رازی وی زما بعض شاګردان دلته یو معنی کوي یو تفسیر کوي دا داسې استاد دی خپل شاګردانو تفسیر هم لیکي او دا د شاګردانو چې په دل تفسیر کول شو وکانه بعض تلامذتی ممن یمیل للحکمه او چې کوم حکمت فلسفي تمایل دي ناغي چې د بل لزین مراد هغه دو گمراه کون کې عادتونه مراد دي چې یو شهوت ته بل غضب دي بیاغه مراد دي دا اوس فلسفیانه تفسیر کړی دی او دې ته اشاره کړو په ملائکو پای واقعیا کې فیها من یفسد وتجعل فیها من یفسد ويسفك الدماء هغه رب اوخه موږ ته زمونږه شهوت او غضب چې موږ د خپل لاندې کو د پاک نفس د خپل لاندې کو چې ختم شي هغه نجعلهما تحت اقدامنا بزاوی ندسهما انتقام منهما ندسهما انتقام منهما ٹھیک شو لیکونا من الاسفلین د باز جخته جغه مکانن او ذلیل شي یا لاندې مکان ته زیت لاړ شي لاندې مقام ته لاړ شي یا ذلیل شي خلکو د خپل لاندې مقام دی ګوره کنه چا محاورتن هغه ته چا حقیقتا هغه ته به ټیک دی ندا سورۃ الاعراف کې هم دا هدر شي وی چې دیلا یا الله پاک دې د چند عذاب ورکې نه الله ته جواب کوي لكل ضعف ولكن لا تعلمون اعراف 38 واښوي هو کسان چې خلک د لار نه منې کړي صحیح لار نه غیل عذاب د چند ده زدناهم عذابا فوق العذاب سورۃ النحل 88 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين يكنا كسان چاغي دزرنه ویلي ربنا الله چې زمونږ رب الله دې ثم استقاموا بیا پدې باندې کلک پاتې شوي دي تتنزل عليهم الملائکه را کوزيږي پاغه باندې ملائکه ځن کدن په وخت را کوزيږي یا اس دنیا کې را کوزيږي یا خوب کې راځي الهام وتګي
انو له شیطانان را دي دله پر اختیارازي سو ته وی الله تخافو چې مې رېګې ځن کدن کې وته وی مې رېګا قبر نه مې رېګا مرګ نه مې رېګا ولا تحزنوا غم مکوي دنیا پسې بچی دی پاتې شو مغم جن کېګا وابشروا خوشاله شی بالجنت التي باغ جنت کنتم توعدون چې تاسو سره به وعده کول شو وعده به کول شو پیغمبرانو به تاسو سره وعده کول قرآن به وعده کول تفصیلی وعید بیان شو اوس وعد بیانی تخویفات بیان شو اوس بشارات بیانی هغه خلکو ته چې په قرآن باندې ټینګ دي مخکې د قرآن د مخالفون ذکر شو نو اوس د قرآن د حاملینو ذکر کې چې قرآن منی او قرآن سینې پورې لګولې دا او دې په دې عمل کې په دې عقیده لري د دوه آیتونو کې اته طریقو سره بشارت ورکړي اول دا چې ملائک راځي را کوزيږي تتنزل ډېر را کوزيږي ډېر راځي د ایماندارو راځي ښا دویم دا چې عذاب او مصائب تدینا مېریږي دا زیر ورکړي او پناکهږي بنا پدا سو فنا نه راځي دا غنه تحفظ بشارت ورکړي دریم ټینشن نشته دی الته کې غم نشته دی تغمم نشته دی غموم او حزن نشته دی مسائل نشته دی سلورم دا چې د جنت بشارت ورکړي چې رسولانو سره کوم وعده کړ چې هغه جنت تاسو دې کنه ته مخه پکېږه مړه ان الذين قالوا ربنا الله یقین آکسان ګوره خبر یقیني ده تا ویم قالوا چغید عقیده لري قول اعتقادي مراد ده ليس المراد منه القول باللسان فقط امام رازی صرف په جبه وینا نه مراد د زړه نو وای چې ربنا الله وحده لا شريك له تبوری رب زمونږ الله دې یک یو دې وحده لا شریک ته هغه سره شریک نشته دې الها او انداد بوتان او قبرونه دای پریخي دې عبادت نه کی بیزاوی چې اعتراف د ربوبیت کی اقرار د وحدانیت کی د توحید کی ثم استقاموا بیاغی ټینګ یک لکی په توحید باندې هر قسم توحید باندې یک لک لاړی شرک سره نه غړي د الله په حکمونو باندې ټینګي د الله په فرایض باندې ټینګي په دې لک لاړی ښا منځونه برابر کی زکاتونه روزه حج عمره صورت او سیرت او کردار او ټول برابرۍ پدې باندې ټینګي حدیث ته پدې کې چې لا اله الا الله و ثم مستقیم بیا پدې باندې کلک ټینګ شام حدیث ته پدې کې کلک ودرې کې پدې باندې استقامت هوګران کار دی کنه شیبتنی الهود هود بوډا کله مولې پدې کې حکم نه فاستقیم کما امرتا دا ډېر خلکو ویلې دا کلمه ثابت البنانی روایت نقل دی انس بن مالک نه غوی نبی سلام فرمایل ډېر خلکو دا کلمه لستدا به کفر کړه اکثر پدې کې لیکن هغه څوک چې په کلمه توحید هغه مړ شي نه تر ځن کدنه پورې موحدو نه دا استقامت والده هغه دا دی شرک یو سره نه مل اوکړه او بکر صدیق به چې شرک نه کړي هغه نه دا څه نقل دی هغه تاسو کو د اسود بن هلال نه چې دا د آیت باره کې څه وایي ابو بکر وایي نور کسانو ته وایي چې ان الذين قالوا ربنا الله ناغي وی چې ربنا الله ثم عملوا بها ایو دا جواب کې دا وی چې هغه وی چې څوک وی زمونږ رب الله دې بیا په دې عمل کې هغه ته نه آیت محمل تاسو غلط ځای کې لګولې آیت مطلب دا دی چې ثم استقاموا الذين لم يعدلوها بشرک ولا غیره کسان چې شرک هیڅ قسم نه کړي الله سره سیس نه برابر کړي دا غي مراد دی استقامت دغه دی بل الله ته اړول التفات نه کړي مجاهد ویلا اله الا الله د ځړنه ویل دا منبر باندې با سیدنا عمر دا آیت الاستبیا وی چې دا الله په حکم ټینګي لکه دا لومبل غونته وړي نه يرحمک الله لکه دا لومبل وړي نه حسن بصری بدا آیت الاستبیا وی یا الله پاک موږ له استقامت راکې تزمون رب اللهم فانت ربنا فرزقنا الاستقامه نو رب معرفت کړه رب پیجندل دی ایمان وروړ بیا پاغي باندې ټینګ دی ښا منافق نه دی نه مشرک دی ګډ وډم نه دی متزلزلم نه دی او يهوديانو په خپل ایمان ټینګ نشو هغه خو چوزیر ابن الله نصارام ټینګ نشو هغه ربنا الله بیا وی مسیح دا غزوی دی محمد صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر نه دی يهوديان هم داسې دا پیغمبر نه دی هغه استقامت اختیار نه کو روایت ته دا خدای روایت منکر دی دا صحیح مسلم حدیث ته چې وایا آمنت بالله و نبی سلام وی ثم مستقیم بیا په باندې ټینګم کله کې پدې
نور توجیحات هم پدې کې شته دي چې ګور الله له تشبیه نه ورکې د مخلوقات سره او تعطیل باندې کې دغه صفات به معطل کې نه بلکې مستقیم باندې بټینګې په صحیح لار باندې تشبیه او تعطیل بني امام رازی وي جبر او قدر کې هم ناخته کېږي دا شان رجا او قنوت کې هم یو انتها بل انتها نه په صحیح خط برابر باندې به دا ان الذين قال ربنا ثم استقاموا دي اعمال صالحه به کې هغه چې صحابه کړي نبی سلام کړي کنه سنت ثابت دي جديدا کارونه کیتا تنزل عليهم الملائکه راکوزیږي راضی دي ته ملائکه په وخت ځن کدن کې راضی یا په وخت حشر کې راضی د قبر نه پازي اخرت کې راضی جنت ته رسی او تسو ای الله تخافو چې مې رېګه تاسو ولا ته او تحزنوا مغم جن کېږي پتا د حزن ني ملائک راضی او داو ته وی چې الله تخافو دا قول د ملائکو ده مې رېګه دا غسنا چې ما تقدمون علیه من امر الاخره دنیا کې اخرت کې دا سوزونه مخ کې راضی نه مې رېګه ولا تحزنوا مخ پکېږي په غسه دنیا کې سازو نه پاتې شو منګ تاسو یو منګل د حفاظت وکاو کنه خوف څه شه دی عباد عن تعلم القلب او د زړه غدر طويل شي بسبب توقع حصول مضره فی المستقبل مستقبل کې یو ټینشن یو مسله راځي کنه دا غي د وای چې زړه کې کم درد پیدا کیږي نه ته خوف وي او غم چې کم دی عماد عن تعلب القلب او غم د زړه غدر ته وي چې پزړه کې راځي کنه داغه یو کار دا وای چې ماضی کې شي وي نغم تعلق ماضی سره دی او د خوف تعلق مستقبل سره دی زړه غ درد دی نه دا ول الله دفع کړل دغه دواړه ها د ملائکه په ذریعہ باندې هو بشروا بالجنه التي كنتم توعدون وابشروا زیر واخله اے مؤمنانو تاسو ته لا اله الا الله او د استقامت کوونکو ته وی او زیر واخله داغه جنت او تاسو سره وعده کول شو تاسو سره وعده کول شو چې تاسو کله ایمان په الله وروړې تاسو د پاره جنت رسول منه دغه طریقې منه تاسو د پاره جنت دې د په دغه جنت تاسو دې کنه واب شروع بالجنه التي كنتم توعدون نظیر بدر وختونو کې ورکی دي ملائک دا ملائک ابن کثیر وی درې وختونو کې ورکی د مرګ په وخت کې ورکی قبر کې ورکی او کله چې پاسې نو ورکی به ابن کثیر دا کې دا سه دومو دراټول اقوال جمع کړی دي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون ملائکو خبر جاری ده نحن اولیاؤکم منگ استاسو ملگریو فی الحیات الدنیا پجند دنیا کے علتی سوک مرگرو ده کافرو شیطانان وقیدنا لهم قرناء ده مومنانو سوک ملگری دی ملائکو منگ استاسو ملگریو فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی وفی الاخرت و پاخرت کے ولکم فیها اشتستاو دا پارا پدے کے ما تدعون آغا سجتاسو یہ طلب کوئے غوڑے نزلن ملمستیا پتوگا من غفور رحیم و دا غفور رحیم رب دا طرفا اتاو چه غوڑے غسی دے ملمستیا لگا تا جسا غوڑے بدا دا جنت کے ملاوی گی سچ غوڑے خوا سوچ کا بس سچ غواړي دا ملائکو قول مزید مخکې چې دی مومنانو ته وینا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا دا 25 ته 15 آیت مقابله کې دي امام رازی وی ها دغه ملائک چې دي کنه نه پاک روحونو کې دغه اثرات کنه الهام وتکی یقینی مکاشفات وتکی کنه لکه څنګه چې شیطانان وسوسه چی غلط خیالات پیدا کی پړ کې پلید شی بل په ذهن کې روان کې دا هن ملائک پاک شزونه ذهن کې چی نه ایمان ته په دنیا کې د فرښتو معیت تاثیر یو حفظه دا هر وخت موجودی کنه بشارت دې په سلور طریقو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره یو طریقه دا دویم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم دریم ولکم فیها ما تدعون سلورم نزلا من غفور رحیم هر جمله ځان له یو بشارت ده دا وونه نوې جمله راکنه دغه ځان ته برابر کا نحن اولیاؤکم اول دویم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم دریم ولکم فیها ما تدعون سلورم بل آیت کې نزلا من غفور نحن اولیاؤکم
ملائکه باره کې الله دلته خبر ورکړي دا د ملائکه وینا ده ملائک چې کوم راکوزیږي ته تنزل الملائکه هغې دا وایي ښه ملائک چې کوم راکوزیږي که نه هغې ته یا خلکو مرګ وخت کې راځي یا د قبر کې راځي یا آخرت کې راځي نه هغې دا خبره ورته کوي مونږ ستاسو ملګري یو مونږ ستاسو سره ملګرتیا کوله اے مؤمنانو تاسو سره محبت او تاسو سره مولا مونږ به راخېجول فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې څوک وي دا حافظه دي یا نور ملائک دي وفی الاخره دنیا کې مو په ژوند دنیا کې مو آخرت کې هم یو ستاسو ملګري یو ستاسو ملګري یو الله ستاسو ملګري کړي یو خدایان نه یو ستاسو ملګري یو پوه شوئ تاسو نو ملائک ټیک ته الله په حکم مدد کې خو ملک خدای نه دی مونږ دا ویل غواړو مونږ آخرت کې هم تاسو سره مونږ تاسو نه پرېږدو در دې چې مونږ تاسو جنت ته ور داخل کړو ابن جوزي وایي مونږ ستاسو قرینان یو دوستان یو په دنیا کې مونږ تاسو نه پرېږدو الله ولی المؤمنین که نه دا هغه آیت غونته کې دی وایي مونږ به تاسو بچ کو تاسو ملګرتیا به کو تاسو به د الله په حکم مونږ تاسو حفاظت به کو مونږ به تاسو د قبر د وحشت نه یرو بچ کوو د یرې نه هم بچ کوو ابن کثیر وایي مونږ به تاسو له اونس پیدا کو کله چې پوکې وکړی شي په شپېلۍ کې نه مونږ به تاسو د هغې د یرې نه بچ کوو د باز او د نشور په وخت به تاسو له امن درکو کله چې خلک قبرونه باسي صراط باندې به تاسو مونږ ورړو تاسو مونږ جنتونو ته رسو د الله په حکم باندې ده د دې نه دا جوړ نه کړي چې راشه فرښتو عبادت شروع کړه مشرکان ته دې پته وکړي چې هغې مونږ بچ کوي نه سړی مشرک په څنګه بچ کوي دا خو د الله په مدد به کېږي د هغې په حکم به کېږي او فرښتې خدایان نه دي نه الهه دي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم ابل زیر شته ستاسو دپاره په دې جنت کې هغه څه چې تاسو زړونه یې غواړي هغه لذات او شهوات چې کم جایز دي ستاسو زړه ارمان کې ستاسو زړه خوښي ته غواړې ستاسو سترګې پې یخېږي هغه هلته کې شته تعالی مزه درکړي ته بیا هلته غواړې درکوي به که نه ولې دنیا سجن المؤمن دنیا د مؤمن جیل دی ښه دلته مؤمن مزې نه کوي ښه و جنت الکافر دنیا د کافر دپاره جنت دی که نه دای گاډو ته وګوره ښځو ته وګوره خلک خراب یار دا وګوره دا ورکه بم دی ولګي سړی آخرت کې مزې غواړه ولکم فیها ما تدعون او شته ستاسو دپاره په دې آخرت کې په دې جنت کې هغه څه چې تاسو یې غواړئ ته تمنا کې هغه څه د هغه نزولن دی رزق دی هغه میلمستیا ده ابن کثیر معنی کې ولکم فیها ما تدعون مهما طلبتم وجدتم تاسو چې سم غواړئ مطالبه کوئ تاسو به مومې سامخې ته پراتی اوس خو دلته کې به ډېر په خوله کې اوبه لړی راشي خو نه راځي که نه یاره دا یې هغه نه بس نشته غریبي ده غوس نه کېږي نزلا من غفور الرحیم پنځم طریقې سره بشارت پنځم دی څلورم دی نزلا من غفور الرحیم نزلا من مستیا ده ورکړه ده ویش دی دا غذا د طرف نه چې غفور دی ګناهونه بخي رحیم دی بخنه کوي پس د توبې نه هغه سزا نه ورکړي بخي زجاج معنی کوي چې جنت د هغې جنت زیرې واخلئ تاسو پای کې دیره کېږئ میلمستیا به تاسو پای کې کېږي د غفور رحیم ذات طرفه نزول څه ته ویلی شي رزق النزیل وهو الضیف د میلمه ته چې ته څه کېدې مخکې د هغې ته نزول وي نزیل میلمه ته وایي که نه ضیافت دی هغه عطا ده انعام دی د غفور ذات طرف نه تاسو یو بخله مهرباني وکړه غفرا و سترا و رحما و لطفا ابن کثیر وی بخنه وکړه پرده واچوله مهرباني رحم وکړه لطافت نرمي د سره وکړه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن سوق زیات خسته ده نشته ده زیات خسته په لحاظ د وینا دا هغه چا نه به زیاته ښایسته وینا ده چا وي دعا الله چې هغه رابلي خلق د الله طرف ته خلق خو وي قرآن ته شور جوړ کا نه د دې نه ښایسته وینا نیسته ته شور ولې جوړی د الله عبادت ته خلق رابلي وعمل صالحا نو دی به خپل هم نیک عمل دی دا شرایط دي آداب دي خلک د داعي دپاره دعوت به چېرته وي الله طرف ته د هغې عبادت ته به وي رسول الله حدیثو ته به وي سنت ته به وي دی به خپل هم نیک عملي بل دی به فرقه واریت فرقې نه به برابري وقال انني من المسلمین او وایي چې د مسلمانانو د ډلې نه یم
ٹھیک شو ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ نه د برابر نیکی ولا سیئات بدی. تا سره خلق بدتمیزی کی ته درس ورکې پیغمبر بدتمیزی سره کی نه نیکی او بدی نه د برابر دی. بدی کی تو سره خوګه ادفع باللتی لری کا بدی بد اخلاقی پاغه سه هي احسن چغه ډیره بهتر ده. د دې جهالت تعالی غصه درولین ته غصه اوس کا پرې دوا فیذ الذین وین بتا کسو ته تو سره خو کې دا وخت سره بد کی تو سره خو کې نبینک و بینه عداوه جستاو دغه ترمن دشمنی دا اتو سره خو کې نکا انه ولی حمیم گویا کہ اگر سرگرم دوست سارا ترزوے پتا بس مین شی تو سره خو کې دا اصول دی دعوتو وما یلقاها نشی ور کې دا خيارتیا دا خوې دا خاصت د صبر دا صبر او برداشت بدتمیزه مقابله کې خکول دا هغه چاله نشي ور کوله مگر هغه چاله ور کوله چې صبر او چاله نشي ور کوله مگر هغه چاله چې هغه ثابت قدم پاتې شي وي اغلی صبر کی غصہ تیری. وما یلقاها نشی ورکی دا حکمت و دا خوی الا ذو حظ عظیم مگر دلوی برخ خاون تا چه دیر بختوری کنا نا اللہ اغلی صبر ورکی. و اما ینزغنکا و کچری ارسی تاتا من الشیطان دا شیطان دا طرفا نزغن سچونگارا تاتا وجدا مخالب بدتمیزی کی شیطان دا دوی تم سر بدتمیزیو کا نا فاستعذ باللہ اللہ سر پنایو غوڑا. د شیطان په خبر عملو نه کې چې ورشه پلانی و پلانی خبر وکړو دا خپل کار وکي انه هو السميع العليم یقینا الله اوریدون کې حقيقي اوریدون کې دار سوال علیم او په لرون کې دا ټول آیتونه لګي دغه سره لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ټیک شو دا هغه سره دا ټول ایتونه لګي چې دی بدتمیزی کی وې دا د قرآن موران دی په غلط دی خيسته وینا وګوره دا هغه چاله چې قرآن ته دعوت ورکي الله له دعوت ورکي دا خلک بدتمیزی کی نه تو سره خکوا او دا خکول چې کوم دا ډېر لوی خاصلت ته ډېر لوی بختوري دا ډېر اعلی اخلاق دی او که شیطان تا منی کی چې دا اخلاق مخبل او دا د ته مو تکنزلو کا جګړو کا داو کا نعوذ بالله وایا د خوانه پاسه پرې دا شیطان تا د وی جګړو سره کو تا په پلان کی خبره کوله او دا شیطان نه پرې دی لګیا به ټر ټر کوي دا ربط نو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او سوق زیات خيسته دي شتري دا سوق خيسته نه نشتري زیات خيسته دا غچانا چې دعوت ورکي الله طرف ته دنه غوړه خيسته आवाज نشتري سوق دا بانګ وونکي چې بانګ وي نو ټیک ته د مسعود وي ما به اس کارم نه کوم ما بس بانګ وي عمر فاروق پم دا وي بس ما بس رب بانګ وي بل سکار ما نه کو نو جهاد علم نه بل ټیک دی خو لیکن دا آیت چې کله راته کنه نا غټم خو بانګ نو صورت مکی دی ټیک دا هغه ته شامل دی خو لیکن هغه وخت کې دا نو ها آیت شامل دی بیا وروستو بانګ راغی ټیک دا دلته امام رازی د علماء او د مبلغینو په درجاتو په اقسام باندې تفصیلی بحث کړی دی. د اسلام د دعوت نه اوچت دعوت نشته د قرآن د درس نه اوچت دعوت نشته دا د استقامت یو صفت بدلته بیانېږي دعوت الی الله آی خلکو له رټنه ورګي چې د قرآن مقابله کې د قرآن نه خلق منه کی درې آداب بیانی د داعی دعوت الی الله کوونکې ته چې اول دعوت اول بستا کار دی ته الله د دعوت ورکړي دعوت با قرآن ته د الله یو وای دی توحید ته د رسول سنت ته د دعوت د تاثیر د پر دوی مدد دا چې دا سړی په خپل نیک عملی وعمل صالحا دی به د هر سنت اتباع کوونکی دریم دا چې دا فرقه پرس بنی دی به چې اننی من المسلمین زه د مسلمانانو نه یم ومن احسن قولا ممن دعا الی الله سوک دے زیاد خیستا پا ادبار دوے نام دا آغا چاہ دعوت ورکی اللہ تا دا غی عبادت تا دعوت ورکی عمل کئی پخپلا نیک پخپلم نیک عمل دے سوک دا انبیاء دے سوک موازینین دے سوک دا قرآن وی ان کے دے ٹھیک دے ٹھول بدے کے داخل دی خواہ ټول په دې کې داخل دي وعمل صالحا او نیک عمل کوونکې د پخپلم بانګ وینو 2 رکعاتو کې بیا غي پسې ٹھیک دي فرایض ادا کې د مخلوقات حقوق ادا کې د الله حقوق ادا کې روزه نسی ټول کارونه کوي
د زړه چې کوم نیک اعمال دي الله پیژني هغه پکې شته، تکبر پکې نشته دی، ټیک دی زړه نیک دی، اندامونه صحیح دي، ای باندې الله عبادت کی. وقال او دې دا وایي اننی من المسلمین کې زه د مسلمانانو یم، د الله حکم منم، د الله حکم د ما سره ټیټی کړی دی. من المسلمین ښه نور فرقو والا نه، زه د مسلمانانو ډلې نه یم، مسلمان یم زه. ولا تستوی الحسنه برابر نه دی بدی نیکی ولا سیئه ونه بدی برابر نه دی، دا جزا په لحاظ هم برابر نه دی، جزاګانې صداګانې بیلې دي کنه. دعا ادب بیانېږي نور دعوت الله والا نیکی او بدی برابر نه. داعی له پکار دی چې حسنه او سیئه او پیژني، چې بیا حسنه ته دعوت ورکړي او سیئه نه خلق منې کی. او دویم ادب دا بیانېږي که څوک بدتمیزي کوي ستا مخې ته نه ته په ښه طریقې سره هغه دفع کړه، بد اخلاقي کوي، کنزل کوي، پوچه خوله ښځئ، بس مه کوه، جواب یې پرېږدوئ. توحید او سنت سره شرک بدعت دفع کړه. ولا تستوی الحسنه نه دی برابر حسنه ولا سیئه ونه بدي. ربنا الله چې څوک وایي ثم استقام بیا پې ټینګ شي که نه هغې دی، او څوک لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن مورئ دا دی بدي کوي، دا برابر نه دی. ګناه او کفر ایمان دا برابر نه دی، ړوند او سم برابر نه دی. حلم او فحش صبر کول یو سړی بدتمیزي کوي دا برابر نه دی. حسنه علم دی څوک سیئه فحش بدتمیزي ده. حسنه د نبی سلام دعوت ته حق ته، صبر د کفار په جهالت باندې کول دا حسنه ده، هغې ته التفات اړو غیا او تماچه وه. او کله هغې وایي زموږ زړونه په پردو کې دي، کله وایي قرآن مورې دا بدتمیزي ده، قرآن مخې ته شور کوي دا د هغې بدتمیزي وه، دا برابر نه دي په جزا کې او په حسن العاقبت کې. دې دواړو کې ډېر فرق دی. ابن کثیر ادفع باللتی دفع کا دغه بدتمیزي محمد صلی الله علیه وسلم د دې دا جهل د دې دا کنزل دفع کا په هغه طریقه چې ښایسته ده، په ښو اخلاقو دفع کا، صبر وکړه د دې بدتمیزۍ بس پرېږده په ښه طریقه سره. ابو جهل لعنت الله هغه به نبي صلی الله علیه وسلم نه ډېر اذیت ورکو، نبي صلی الله علیه وسلم به دا بد ګڼل چې د زاړو ونه ګورم، شکل به د هغه دم بدي شو، الله ورته بس پرېږده ګزاره ورسره کوه، خیسته خبره ورته وکړه، هغه د پلیته خبره وکړه ته ورته ښه وکړه، هغه غصناکه خبره کې ته صبر وکړه. ادفع باللتی هی احسن تو سره داسې وکړې که نه فاذا الذي بینک وبینه عداوة ته چې کله دا کار وکړې محمد صلی الله علیه وسلم دا بد په ښو سره دفع کې نو دغه وخت کې شي به هغه کس چې ستا او د هغه په منځ کې دښمني ده، گویا کې هغه به ستا دوست شي ګرم، تا باندې مین شي، دغه اخلاق ستا اخلاق به دغه خوښ شي، ستا اخلاق به د هغه بدتمیزي ویلي کي، ختمه به کي او به سوځي، ستا به دوست شي، نږدې به شي. نو ډېر شو خلکو چې نبي سره تکالیف ورکړو بیا لوڼه وروسته په نبي واده وې، لکه ابو سفیان رضی الله عنه نبي سلام سخور وکړه نه، بیا غزا کې سترګه وتې وه، طایف په غزا کې د پیغمبر ملګری وتې دا سترګه وي طالب الله دې بدل کې جنت درکړي که نه ویې غورځوله، بیا ورغې په نورو کافرو، بیا بل هم پکې وتې، دغه شان دی بیا تلې خلکو ته دغه نه دي یاد. ابو سفیان کافر، ابو سفیان لکه لوی صحابي دی، الله بنده زمونږ نیکه کېږي، د پیغمبر سخر دی. وما یلقاها الا الذین صبروا او نه ورکول کېږي دا خصلت د صبر او د برداشت مګر آی کسان الله چې هغه صبرناک دی، هغې صبر کړی دی، غصص کړي شي. وما یلقاها نشي ورکول دا صبر ورکول الا مګر هغه چا دی چې د لوی برخې خاوند دی. دلته الله عصمت شان بیانې دی، مخکې خصلت مخکې آیت کې خصلت بیان شي، دا ښه که نه ښه خوی دا ښه اخلاق دا ډېر لوی خزانه ده. ګورې دا هر کوجا په هغه کې اختیار کې نه راځي، دلته کې په مچ کېناست نه دی 200 کنزل وکړي، که لږه یو ټوټه ته د ځمکې لاړه که نه دی هغه کنزل کې وي کینو مې پیدا کړم هغه کوم. اوهو وما یلقاها نشي ورکوی دا ښه اخلاق هغه چا ته مګر چې هغې صبر کوي، صبرناک دي د الله په حکم. غصص کلی شي علی کظم الغیظ، پیغمبر له سړي مړی ته پړی چولې تاوی هغه دا سترګې ووتې. ابوبکر راغی لکه څه کوې هغه سړی وجنه چې هغه وي ربي الله. ابوبکر ورته نبي سلام ورته ویې زه دې د بل خبرې په تمه وو، تا ما ته ویو چې په وخت ادایګي کوه، درته به وایي چې په صحیح طریقه باندې مطالبه کوه، داسې مه کوه چې سړي له ملایکې پړی چې راښکې. خپل نفس د انتقام نه وي هغه سړی منې کولی شي، بې ځای وي چې هغه ډېر صبرناک وي.
بدل اغستل هوډر وما یلقاها الا ذو حظ عظیم او نو ورکولی کېږي دا صفت مگر هغه چا چې د ډېر لوی برخې خاوند دی په آخرت کې جنت ته ځي که نه دا الله هغه له ورکړي دا لوی اخلاق که چېرې شیطان تا ته وسوسه کوي چې کنځلو کا بدل واخله ته پناه غواړه د الله سره د شیطان نه پناه غواړه یقینا هغه الله اوریدونکی دی هر څه العلیم او پوه دی پر څه داعي دپاره بل ادب مخالفین کنځل کې بد رد وي نه تا ته به خوا کې شیطان به ولاړ یا به تا ته هغه پیری شیطان به ته وي چې تم کنځل وکړه جګړه وکړه بدل واخله ګریوان وشلوه دا وکړه نه ته تعوذ الله سره پناه وغواړه که شیطان تا ته وسوسه اچي چې جګړه وکړه نو پناه وغواړه د الله سره د شیطان رټلي د شیطان نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه یقینا هغه الله اوریدونکی د استعاذې العلیم او پوه دی ستا په نیت باندې ښه شیطان د شر نه پناه وغواړه فاستعذ بالله پناه وغواړه د الله سره شیطان د شر نه نزغ وسوسه ینزغنک ورسیږي تا ته ما ینزغنک که چېرې ورسیږي تا ته د شیطان نزغون څه وسوسه که هغه جني دی که هغه انسي دی ښه تا ته وي ګناه وکړه دا وکړه مونږ په ونیمې دی که نه بس کوی ښه لفظي معنی نه شو کولی یو ځل خو ماسې مو